ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته د علاج متعلق پته نشته خلکو دې نه پیدا پورته کړې ده او دا فایدې چې کوم دی د دې صوبې او تقریبا دلته کې نه علاوه موږ ته نور صوبو نه هم خلک راځي څه پورې موږ په زرګونو مریضان داسې کتلي چې هغې د خپل ژوند په مختلفو اړخونو کې هغه مفلوج او د هغې دارو مدار چې کوم دی یعنې هغه خپلواکه نه و. السلام علیکم، زما نوم ډاکټر نسیم خان دی، زه اکوپیشنل تراپسټ یم. دلته کې په لیډ ریډینګ هاسپټل پېښور کې دلته کې جاب کوم. تر تیرو څلورو کالونو دلته کې موږ لګیا یو. اکوپیشنل تھراپي ډپارټمنټ موږ اسټابلیش کړی دی. اکوپیشنل تھراپي بیسیکلی دې متعلق لږ تاسو ته آګاهي کوم چې اکوپیشنل تھراپي د څه شی او دا د دې ضرورت ولې پېښ شوی دلته کې په دې صوبه کې. نو بنیادي خبره دا ده چې اکوپیشنل تھراپي چې کوم دلته کې سروسز دي دا موږ د تیرو څلورو کالونو ورکوو او په دې کې اولنې چې کوم دی دا هغه سروس دی چې دلته کې یعنې هغه سهولت دی چې دا سهولت په خیبر پښتونخوا په ټرشري کیر پبلک سیکټر ادارو کې دا اولنې سروس دی او دا موږ دلته کې انیشیټیو واخیستو. تر اوسه پورې موږ په زرګونو مریضان داسې کتلي چې هغې د خپل ژوند په مختلفو اړخونو کې هغه مفلوج او د هغې دارو مدار چې کوم دی یعنې هغه خپلواکه نه و. نو د خپلواکۍ دپاره دا اداره کولاو شوې ده دلته کې سروسز ورکوي. په دې کې موږ لږ هغه مریضان راتلی شي کوم مریضان چې د فالج د بیمارو سره مخ وي، دغه شان چې کوم دی یا د اکسیډنټ چې کوم خلکو کړی وي د هغې لاسونه خپې کار نه کوي، یا مطلب دا ده چې هغه ماشومان چې پیدایشي طور معذوری لکه سیریبرل پالسي چې کوم ماشومان کوم چې لاسونه خپې کار نه یا په خپل وخت کې ونه درېږي یا په خپل وخت کې خړپوسي ونه کړي، یا هغه ماشومان چې هغه په تعلیمي میدان کې کمزوري د انټلیکچوال ډسیبلیټي سره یا د کوګنیټیو ډسیبلیټي سره کوم ماشومان چې وي یا لوی خلک د دغه سره موږ دلته کې کار کوو. ایون د الزایمر چې کوم ډیزیز دي کوم چې د یاداشت سره د خلکو یاداشت کمیږي، دا شان په ډپریشن باندې موږ کار کوو، په سکیزوپرینیا باندې په منټل هیلث باندې هم تقریبا ډیر حده پورې دا اداره دلته کې کار کوي او ډیر شي خلکو دې نه پیدا پورته کړې ده او دا فایدې چې کوم دی د دې صوبې او تقریبا دلته کې نه علاوه موږ ته نور صوبو نه هم خلک راځي، یعنی د پنجاب د اټک نه د نور د لاهور د ښار نه د کراچۍ ډیر مریضان دلته موږ کتلي دي، د افغانستان نه هم دلته ډیر شي خلک راځي. نو لہذا هر هغه خلکو ته دا زموږ پیغام دی کم خلک چې په خپل روزمره ژوند کې یعنی د هر بیماری تر لاسه دا کارونه نشي کولی. یو سړی دی هغه فالج وهي د هغه لاس خولې نشي تللی یا روټۍ نشي خوړی یا موټی نشي بندولی یا ویښته نشي ږمنځ کولی یا کپړې نشي اغوستلی یا مطلب دا چې هغه تلل خپلواکه نه بل چا باندې هغوی دارو مداري. دغه خلک دې هسپتال ته د اکوپیشنل تھراپي ډپارټمنټ ته راتلی شي، دلته کې خپل علاج دې نه پیدا پورته کولی شي. اکوپیشنل تھراپي څنګه چې نور دلته کې ډاکټران دي هغه کار کوي، دغه شان د اکوپیشنل تھراپي د هغو سره څنګ په څنګ یعنې د ارتوپیډک والا سره زموږ ډېر لوی کار دغه شان چې کوم دی د نیورولوژي والا سره زموږ ډېر لوی کار د پیډز نه موږ ته ماشومان راځي، هر هغه ډاکټران چې هغه تشخیص وکړي داسې ماشومانو چې هغه ډیولپمنټل مایلسټون ډیلیټ سره وي یا مطلب ډاون سنډروم والا ماشومان وي یا مطلب ADHD والا وي، اوټیزم دلته کې ډېر لویه مسله ده په دې صوبه کې. نو دغه خلک تاسو باقاعده طور چې کوم دی اکوپیشنل تھراپي ډپارټمنټ ته رالیږلی شئ چې دلته کې دا خلک راشي او ډېر په اسانه طریقه باندې خپل علاج وکړي او دلته کې ډېر مهم سهولتونه دلته کې موږ ورکوو. په دې هسپتال کې تقریبا ډېر څیزونه زموږ سره اویلیبل دي، یو فل فلیش پروګرام دی دلته کې. نو تاسو چې څوک هم دلته کې راتلل غواړئ او د دې ځینې خپله فایده پورته کول غواړئ نو یقینا دا لپاره ډېره مهمه ده چې راشئ او خپل ماشومان خپل لوی او هغه خلک چې هغه په کټونو پراته دي په دې صوبه کې تقریبا د یو اندازې مطابق 22 لکه خلک په کټونو پراته دي او دا خلک چې کوم دی ډېر د یعنی د خپل جسم په قید کې قید دي، په اندامونو کې قید دي. نو دغه موږ لګیا یو د دغې خلکو د خپلواکۍ دپاره دلته کې هلې ځلې کوو. نو لہٰذا د فالج مریضانو ته دا خواست دی دلته کې راشي. د دې نه علاوه چې کوم دی د CP چې کوم ماشومان دي چې کوم هغه ماشومان چې هغه کېناستی نه شي، هغه ماشومان چې هغې خړپوسي په خپل وخت کې نه کړي، هغه ماشومان چې هغې ودرېدی نه شي، ګرځېدی نه شي، ایون قلم نه شي نیولی، په سکول کې ورته تکلیف وي، رایټنګ سکلز یې خراب وي، بورډ ته نشي کتی، د بیهیویر مسلو سره چې کوم ماشومان دي کوم هغه هم راتلی شي دلته کې او د هغې باقاعده دلته کې موږ ټریننګ کوو. دلته کې د دې ویډیو کولو مقصد دا ده چې دا د عام چې کوم ولس دی زموږ دي کې دا بیداري پیدا شي چې دوی بېلارې نه شي. دا ډېر خلک داسې دي چې هغوی ته د علاج متعلق پته نشته چې دا ماشوم موږ چېرته بوځو یا دا لوی زموږ بیمار دی دا موږ چېرته بوځو، چا نه علاج وکړو. نو لہٰذا دې ویډیو کولو مقصد دا دی چې تاسو دلته کې راشئ
او تاسو ته آګاهي وشي بیداری وشي او دغه په لار تاسو دلته کې د موږ تر ورسئ او خپل علاج ترلاسه کړئ. ډیره مننه.